الفاظو نه عنوان نه زیات معنون باندې نظر ساتل پکاري. جی لکه اوس د بریلیت خدای عنوان دی، جی خو د بریلیت نه مراد څه شی دی، معنون څه شی دی. نو بریلیت چې کوم معنون دی هغه خداسي یو حتمی ضروري غیر معمولی اهم چیز دی که هغه څوک نه مني نو هغه مؤمن مسلمان نشي پاتې کېدی. جی ځکه چې د دې تعارف کوم چې وشو او شهرت ورته میلاو شو نو دا صرف یو علاقایي نسبت نه دی، د وطن نسبت نه دی، دا د دین اسلام د بنیادی مسایلو سره مسایلو متعلق د اعلی حضرت سره د اتفاق او اتحاد او هغه په دې کې موصیب او حق ګڼلو تابع دی. لکه هغه کې یو مسله ده، مسله د ختم نبوت چې نبی اسلام خاتم النبیین دی. د خاتم النبیین معنی څه ده؟ د خاتم النبیین معنی دا ده چې نبی اسلام د ټولو انبیاو نه آخري او وروستنی پیغمبر دی. نو دا خو اوس دغه که موږ وګورو چې تاسو به دا وایي چې یاره که دې کې کوم د بریلیت چې کوم اصل معنا ده او په هغې کې څوک ځان شاملوي نه، نو هغه خو بیا چې کوم دی نو د اسلام سره د هغه سره تعلق نه پاتې کېږي. نو دغه شان که اوس د دیوبند کس له لاړ شي هغه هم دغه وایي، داسې خبره ده هغې له لاړ شي نور هم دا وایي چې کوم مؤمن مسلماني سني وي جی دا سنیت مرتبه کومه چې دا هغه بنیادي مسایلو د ایمان نه وروستو ده. څوک چې مؤمن وي نو هغه به بریلي وي، که هغه بریلي عنوان باندې نه وي خو معنون کې هغه بریلي دي. ځکه چې د بریلویت معنی څه ده؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو نه آخري نبی منل، خاتم النبیین دا معنی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم اعلم الخلائق منل چې نبی علیہ السلام علم د هر عالم خلایقو کې د هر عالم نه زیات دی. د دې ضرورت اله پیښ شو چې کله دا وویل شو چې د شیطان علم د نبی اسلام د علم نه زیات دی. نو څوک چې د شیطان علم د نبی اسلام د علم نه زیات مني نو دا واقعي بریلی نه دی. بالکل. خو چې کم کس نبی اسلام اعلم الخلائق مني جی نو دا که ځان ته بریلی وي نم وایي نو دا بریلی دی. بالکل شي. بل دا خبره هم ده چې اکثر موږ د خلکو نه اورېدلي دي او زموږ داسې کسان دي هغوی وایي ویره دا بریلیان چې کوم دی نو دوی د نبی علیه السلام د دغه کې صف کې ځي پرېږدي او یا چې کوم دی نو په سټیج باندې دي یو کرسۍ ایږدي. نو د دغه یو وضاحت وکړي چې د خلکو د ذهن داسې ده که چېرته په دروغو ویلو باندې په دنیا کې بطور عذاب او سزا د چا لکۍ کې دی نو دا کم کسان چې دا خبرې کوي دا هغو به غټې غټې لکۍ دي. او زه دومره ویلی شم چې لعنت الله علی الکاذبین، دا څوک چې دا وایي چې دی نبی علیه السلام د الله په شان ته حاضر ناظر مني، څوک چې دا وایي چې دی نبی علیه السلام نور مني بشري نه مني، څوک چې دا وایي چې دی نبی علیه السلام په هر وخت کې په هر ځای کې په هره خبره باندې هغه حاضر ناظر ورته وایي، دا بدترین تهمت دی، دروغ دی، کذب محض دی. او خدا دې چې دوی په دې طریقه باندې هغه خپلې چې کوم بد اعتقادي ده د هغې د پټولو کوشش کوي، خلکو ذهن بالکل هغه خرابوي. او کوم چې واقعي اهل سنت دي، صحیح اهل سنت دي، رښتینی اهل سنت دي، که هغه په دې دنیا کې په دې وخت کې موجود دي هغه اهل سنت و جماعت بریلیان دي.